یو بل مسله د سجده سهو متعلق هغه دا ده چې یو انسان امام سره راشي او امام سره مونځ وتړي دویم رکعت کې پهله رکعت کې دویم رکعت کې یا دریم رکعت کې یا څلورم رکعت کې دنه یو رکعت تلی دی انسان ته مقتدی ته وي مسبوق مقتدی یو رکعت ته تلی دو رکعت ته تلی درې رکعت نو تاسو ته پته ده چې کوم سړی نه رکعت تلی هغه امام سره سلام نه ګرځي ځکه خپل مونځ هغه ته بقایي وي اسانه خبره ده نو دغه شان د سجده سهو چې کوم سلام دی دا مقتدی به امام سره نه ګرځي ځکه دغه مونځ باقی دی او په سلام سره سړی د مونځ نه وځي نو د دې وجې نه عزتمند نور مقتدیان چې کوم پیل رکعت هغه ته میلاو شوی دی هغوی به امام سره سلام هم وګرځي سجده به مو کوي خو چې کوم انسان نه رکعت تلی دی یو دی که دوه دی که درې دي دا به امام سره په سجده سهوه کې سلام نه ګرځي سجدې به ورسره کوي ځکه د امام تابع دی خو د امام به داسې کار کې تابعداري کوي چې ستا مونځ خو مو سره خراب نشي که نه مثلا یو امام دی ستا رکعتونه پوره دي مقتدیان او هغه بل رکعت ته پاسیږي نو ته څه سره پاسیږي زه خپل کار کوم قصه پوره شوې ده نو دغه شان عزتمندو مسبوق مقتدی چې چا نه رکعتونه تلي امام سره به سلام نه سرخی او دوه سجدې به هغه سره وکړي ځکه زیاتو سجدو سره مونځ نه ماتېږي او هغه د امام د اقتدا د وجې نه ته کولی شي خو سلام به ورسره نه ګرځې او بیا به چې کوم دی باقي چې اخیره کې هغه بل سلام وګرځي د مونځ ختمېدو د هغې نه پس به خپل هغه رکعت پوره کړي دا طریقه ده که بالفرض یو سړي مونځ امام سره سلام وګرځو نو بیا زمون خاصان خو سوچونو او سلام امام سره په خطا کې وګرځو نو بعض عالمان دي کې دوه صورتونه بیانوي او بعض عالمان وي بس خطا کې معاف دی ځکه امام سره چې ته ولاړې او تا نه منځ کې لږه غلطي وشي نو په دې سره ستا مونځ کې فرق نه راځي او سجده سهو هم د باندې نه راځي ځکه ته خو د امام تابع نو که امام سره د یو ځای سلام ګرځولی نو بس خبره ختمه تا ته یاد نو چې سلام نه دی ګرځول پکار خو غلطي د نه وشوه بس پاسې خپل مونځ پوره که خو که قصدن دی داسې وکړو بیا د مونځ نه کېږي او بعض عالمان وایي که امام سره د یو ځای سلام ونه ګرځو مثلا تا نه رکعت تلی دی ناست یې سوچونو کې خپل د دوکان کاتې لګې دی لیکي او وصولې او چا نه وګرایي وصولې او چا پسې یې لیکي او امام سلام وګرځو استاد ته دا یاد نه دی چې زما نه رکعت پاتې دی د امام دویم سلام مثلا ګرځي ته وایي السلام علیکم ورحمت الله تا هم سلام وګرځو بیا درته رایاد شو چې هلکه دا خو مونځ یو رکعت پاتې دی نو په دې وخت کې عزتمندو چونکې امام سلام ګرځولی دی نو تا نه په خپل مونځ کې غلطي وشوه نو په غلطۍ سره چې د انسان نه کار وشي نو اوس به ته وروسته چې دا باقي رکعت کې هغې کې به سجده سهوه کې ځکه د امام نه دې وروسته غلطي وکړه امام خو سلام ګرځولی دی نو بیا تاله پکاري چې وروسته به ته سجده سهوه کې ځکه یو رکعت درته پاتې دی هغه وکړه نو دا سلام چې د کوم بې ځایه ګرځولی د امام نه وروستو نو د دې دپاره وروسته سجده سهوه وکړه او که امام سره یو ځای ګرځولی بیا د باندې سجده سهوه نشته نو دا پکې لږ شان عزتمندو فرق دی